الله حبیبه نصیحت راته وکا خو ډیر مختصر راته وکا نصیحت وکا ډیر مختصر وکا نصیحت وکا او ډیر دا مختصر وکا لنډ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایل نو ډیره قیمتي خبره خو به یې ځکه کړي چې هغه ورته وی یو راته نصیحت وکا یو راته ډیر مختصر وکا چې اوږد نه وي چې ما ته اسان هم وي نو څومره ښکلې قیمتي خبره نو قربان د امام الانبیا نه چې جواب یې څومره ښکلی ورکړو نبی علیه السلام ورته وی اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع یوه خبره به مې دا یاد ساتي چې کله مونځ ته ودرېږې که نه مونځ ته د هغې سړي په شان مونځ کوه چې د هغه په دنیا کې دا اخیری مونځ یې او رسختیږي د دنیا چې مونځ ته ودرېږې داسې مونځ کوه چې دا زما اخیری مونځ دی باس دې نه پس زما حساب شروع دی دې نه پس زما د الله مخې ته تګ دی او دا مې په دنیا کې اخیری مونځ دی صلاة مودع د هغې سړي په شان مونځ کوه چې هغه د دنیا نه رسختیږي نو داسې مونځ کوه هر یو مونځ چې دا زما اخیری مونځ دی شاید چې ما ته د مازدیګر د مانځه موقع میلو نشي دا ماسپښینې د جمعې مونځ مې اخیری مونځ مازدیګر چې کوي وای شاید چې دا مې اخیری مونځ او د ماښام موقع راته بیا میلو نشي نو هر مونځ چې کوي نو داسې کوه چې دا اخیری مونځ دی نو تا ته څنګه مونځ به کوي بیا مونځ به دې بلکل برابر شي چې ته په مانځه ودرېږې او وایي چې دا زما اخیری مونځ دی زه رسختېږم یو به مې دا خبره یاد ساتي دویم ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا داسې کار مه کوه چې سبا بیا د هغې نه عذر بیانوي موږ نن خبره وکړو سبا سړي ته وایو یاره زه پوهېل شوی نه یم معافي راته کوه نه ومه پوهېدلې نو نن ولې دا خبره داسې کوي نن سړي ته کنځل وکړو سبا ورته وایي یاره پوهېدلی نه یم معافي راته کوه نو ولې کنځل کوي نو داسې خبره مه کوه چې سبا بیا د هغې د مختورنتیا سره د مخامختیا کیږي او داسې کار هم مه کوه چې د قیامت په ورځ بیا د الله مخې ته مختورن ولاړې نو ولا تکلم داسې خبرې مه کوه چې قیامت کې بیا الله ته مختورنې وایي چې زه الله عذر بیانو ما معاف که بس درېیمه خبره واجمع الایاس مما فی ایدی الناس او چې د دې مخلوق سره څه دي که نه د دې نه ناامیده شه دې ته مه ځیرېږه بس د دې نه بې پروا شه مخلوق سره ګاډي دي او بنګلي دي او سهولیات دي د دې ټولو نه بس ناامیده شه دې ته مه ګوره او دې ته تمې مه ساته او دا په نظر کې ماړه وراړه بس د دې ټولو نه ځان بې پروا که د دې کې بل ته مه ځیرېږه او د بل مال وله مه شماره مونږ نن د بل مال شمارو مال به د بل یو شمارو ورله مونږه پیسې به بل ګټي او فکر به ستا سره نو هغه پرېږده که نه غلی شه تې ځان له په دې خپل مال باندې صبر وکړه وایي زه نه مالدارېږم مولي صاحب زه ورته وایم نبی علیه السلام چې د مالدارۍ کومه وظیفه ښودلې ته پې عمل نه کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې څه درله الله درکړي دي په دې رضا شه نو ته په هغې رضا کېږي ته خو بل ته ګورې او د دومره وګټلې او د دومره وګټلې او دا به څه چل کېږي نو مړ به شي خو مالدار به نشي او چې د الله په تقسیم صبر کوي چې ماله الله سره کړي دي دا پوره دي با تکن اغنى الناس ته به مالدار شي ته به ټوله دنیا کې غني شي غني خو په دې باندې عمل کوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا درې خبرې وفرمایلې وی په دې باندې عمل کوه دا مختصر نصیحت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی پنځه څیزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ پنځه څیزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ اولی پکې وی ځواني غنیمت وګڼئ مخکې د بوډاوالي نه چې ځواني الله درکړې ده نو دا د بوډاتوب نه مخکې غنیمت وګڼه دا لوی غنیمت دی
نن کولی شي او سبا به بوډۍ بیا به نشي کولی نو دا ځواني نن غنیمت وګڼه. ګورې دویمه خبره یې وکړله وی صحت چې دی روغ وجود روغ صحت دا غنیمت وګڼه مخکې د بیماری نه چې نن روغ نو دا روغتیا دی غنیمت وګڼه سبا به داسې وخت راشي چې مونځ به په ولاړه نشي کولی داسې وخت به راشي چې د رمضان روجې به نشي نیولی بیا به فدیې ورکوي بیا به داسې وخت راشي چې اذانونه به کیږي او جومات ته به مانځله نشي تلی نو دا نن چې تلی شي دا غنیمت وګڼه او په ټیم مانځه ته حاضري کوه. دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی مالداری مخکې د غریبۍ نه غنیمت وګڼه چې مالداری که نه نو لا غریب شوی نه نو دا غنیمت وګڼه نو مالداری کې ډیر څه وکړه هسې نه چې سبا غریب شي او بیا به دې وس نه نو چې مالداری او در سره شته دی نو ورې که د الله په رضا باندې ورې که الله پی رضا کا او مساجد او مدارس پی جوړ کا او علماء پی تیار کا جماعتونه پی جوړ کا او خلق لپی لاری او کوسی جوړ کا او د یتیمانانو د فقیرانو خدمتونه پی وکا دا مالداری غنیمت وګڼه مخکې د غریبۍ نه بیا به سبا غریبی نه به در سره نو دا مالداری چې الله درکړي دا غنیمت وګڼه. څلورمه خبره ورته وکړله وی مشغولتیا دا فراغت چې دی دا مخکې د مشغولتیا نه غنیمت وګڼه نن فارغی نو دا فارغتوب غنیمت وګڼه او د الله عبادت کوه سبا به داسې مشغوله شي چې بیا به درته د جمع د مانځه ټیم نه میلاویږي نو چې فارغ نو دا پراختیا مخکې د مشغولتیا نه غنیمت وګڼه.